راته مولا تلو نو اته ورځې تقریر وکړو. په اتمه ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل. چې وی جړل نو د مولاړه کې خیال وکړو چې والله سر پې وشو. دا د سپینګیري چې اثر وشو دام ډیره ده. چې تقریر یې بس کو بوډا راوغوښتو چې ماما کومې خبرې در باندې اثر کړو چې ودې جړل. هغه ورته وایي چې ملا صاحب پختنې ما کا پختنې ما کا. اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې که نه په تا کومې مسلې اثر وکړې. وی چې وشوه زړه مې چاود دی ما مې زړګی لټاوه ما مې زړګی لټاوه. وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې په تا کومې مسلې اثر وکړو. وی چې ملا صاحب مسالو خلاکه پویم ما یو ورغومی و ورغومی ورغومی پیژنئ چیلې د چیلای بچی ته ورغومی وی افریدای جبک ما یو ورغومی و ډیره پستا ګیره وه غریب مړ شوی ده تو چې دا مسالې کړې و ما دې ته وکاته نو دا پستا ګیره دی چې خوڅاوله نو مالا مې ورغومی را یاد شه. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو. نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا له قاضي صاحب خیال وکړو چې که دا خو عالم خو دی او که د ده چرچه د علم وشوه بیا زما معتبري ختمېږي. نو چې ورکوه ملا صاحب باس بکو کپړ مې کړې تختې به او کپړ دې کړم تخته. مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلی دي دی به په څه کې ما سره باس کړي. ویل قاضي صاحب را میدان ته شه. چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې اچولې ده او پې د پاسه دا څه شی دی. مولا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي دا څه بله وویه زر و او تاسو غوندې ورته ناست دي قاضي صاحب خو پیچاړه دی وویه او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه او صوبه نه پېژنې دا ستره داسې پیاڅه ده وایي پاسه پې صوبه دي تاسو ورته څه چې لوی دی میله سپېراکه دا څنګه ملا وایي چې په هندوستان کې د سبق ویلی ده پیاڅه او صوبه نه پېژنې. نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې دریم سواله مو کجي چې خلاصې کېږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي. ویه دا څه دا نه اردو ده نه عربي ده. وی قاضي صاحب والله که په دې پکې بیله د سپېره شی غوڅکي متیاز یې نه پېژنې غوڅکی چې متیاز یې کي داسې داسې کږې وږې. ویل قاضي صاحب درېیمه مو وایه چې بس زه تختم. وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وویه زر وویه. هغه والله که په دې م پوهېږم وی چې بیله د سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژن اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ. دا زمونږ ملک دی. ما نیکو ماښام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکاته پوره شو څلورم ته پاسه نو دی ورپسې رستو نه آواز کوي چې پورا دي. منځو شو سلام وګرځېدو ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شو
وای چې مونږ دې دمات شکای ما مات شه مالی په مونږ کې د خبرې وکړې وای چې په داسې دوس پسې مونږ نه کیږي خبرې مې وکړه درې کړي وو څلورم لا پورته شو مال یې چې مونږ دې مات شه کډیر سر مې ور سره خو کومونځ بیاو نه تاسو خیال راغی یا چرته ز په مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا کړ اشهدو په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړ کور تراغه مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شو زوای دې خراب شه مالوالی وای چې په مانځ کې جانډې جوړوي و دا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زوالې جنت ته نه ځم چرګ حلال کړی چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم ځو ویل خو تعال ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته ځینو مام دا چرګ رونی و چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویل خدای کور روان کدا خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولې دې چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې وویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنی کو خزه ورته پاسه دیختی وزه خول لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال کړې مړم مړ وی جنازه دی روانه مړه وړه دی دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مالې سو وصیت کړو ورکوزه شوی ده ول خخته در پسې لګي بیختی وزه بندای دی ول مړ اچرګ ول خودره غنو پاس چرا ټوپ کړه دے आवाज کړه دے ول خلق واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی دے راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی کی نو یو ورورا هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تانه تا کچرو تا اسپیټال ته می ضرورت مته دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې نه چی خوري دي فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي په نیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو زشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخه ورغله ول ماما په خیر شه ول بس خوریا ډېر بدی چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیالو کې دوی چې د خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریدي چې ګیره د سپینه شي او پرې دي نو په بم ولګي نو څه کا پرې دي نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي ته خو کارغان خوري زمزم حج وې راځه خوري چې مخ کې تله د چرګ په مخه ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ول خوري ډېرې بدې چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ول ماما زم در سره
پلار ګیدړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پر راغلي دا یو سوري ته ننوتی دي چې څه شیمونو خوري په دې کې بشپه تیره کونو سار به بیا چې ننوتی دي نو ګیدړ وای چې ما خورایونو زه خو به ود شمه او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وړه راخه کارغه اول سوکای بزو چرګو د شوه دی کارغه تایل چې خوریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبرې بکوش په بتیری چا ورته رانی دې شوه دی ورته خوریا یو تپوس در نکومه خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زیاده ول ماما وایا ودا تورواله پتا سو کې د کم سن را روان هغه ماما والله که څه خبرې مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خلق خلای ورا چولې چې سات تیر دې چرګ را پاسولې چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر دې وډه راخده کارغه څه شو دا سه بار لګتلې چې چرګ رانی دې شو چې خوریا وې زما په خپل داسې په پنځو زور کوو خبره اترې بکوش په بتیرو یو تپوس در نکوم کدي حال نه وینم مرګ دې زیاده وې ماما څه تپوس بس غلط کړی دی هغه د خلقو مزاج ز تاسو ته خیر په یو ځای کې لرګي خخ کو داس او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې لکه دا ډانګ ورته ولي وي تپوس نشتا خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ کی هر مراد پیاسي لیږي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړا سو په دی ګونه په خواو ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانو ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلقم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط دا سره مشهور شوی نه دلته یو دوه ډمان چا مړ کړی دوپړو باجو سره ډمې سره تریو چلته امړه که صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نراله وي بچی می نکیږي جوړه شهیدانو تراغلي دا تلی صاحب ډانګ بابا چې دا دنیا پرامات شو هغه سړی وي خوب می ولید چې خلکو نډیر تنگم او دې زنه مې وباسي بل چرته مې یوسي خلکو راوي کني ټول دنیا رااله چې مونږه موګورو چې دا څنګه به خو چراوي وسته دغه سلارګي په قبر کې پروت وای ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه ودام استاسو ایمان درته خودو کور امران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې ک الله الله درته څوکوي ورمنډه کوي نه خدای ډانګ بابا نو موریدل نه چې خزه او نر ورته اخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی مو څورځو کې د راغله د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے تے وقت گل کرسی نو ما ته چې اسی بھی کھانے انا مالاو نو مونږه خو پریدي زمونږ خزه پریدای دي نو زمونږ روټه دومره د تبخی سکړکو ور سره زمونږ د وطن د پیشتری ساګو وطنی طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکه سي جوړېدل او د لرګي کاسا وا پاره کې مې ولا چراومي وستو بیٹک تنو ما ته وچ ایکي ماله روټي نه ما ته چې روټي کې غډي دې پین مال ظالم روٹی تے ساگ ویلے پلیٹ اکاسا ود لرگی مال اے او پلیٹ ہے جس تیرا نانا جی کھاندا ہوندا ہے اے او پلیٹ ویلا تو کھا لے مولانا صاحب تے وتسی گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی خاصو تتان تواڈے نال مل جلسے تے جاسا نہیں تے نہیں جانا ایک خاص ا سکړه کرا دغه کوم مړای کې خدا دغه چل کوا دغه
ورسره یو د بجازیانو صدر و غم و هغه یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے ته خاص دا هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نوکر ډیر تنگو د خان نه چې ډیر تنگو نه دی نوکری خیال وکړو چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې خپل عمل خو ور سره وکړو خان په کمره کې دننه ناست او دی غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خان راکېخوي چې راکېخوي نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډه خان لاسم نشي اچولی نو چې ښه ووالو چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر ووالم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس په رجسټر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے دی هغه ویل که اجازه تی نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خان والی دا چرته شوي دي ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زه او رپورټ یم په ما و عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا وي خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینې مرداروم دي هغه ورته ویل چې زه یې والم ویلو غواړه معافي کینې اوس ته جهنم ته لیږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا معافی در نوالم غوا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم او دم عالم ز او معافیم در نزوار دیکھو او گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن رات یو جنہیں ٹیلیفونوں کو پڑھ دکان کے ناس مولانا بجلیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں آپ ہیں مالا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مالا آپ کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوار خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي ایښی دی وایي زه پې تلاوت اورم او زه پې ښه څیزونه ګورم او دا دوڼدوڼی دي پکې څه ګوري ته چې باروزي دا دوڼدوڼی دي څه ګوري وی سی آر راغی جی په وی سی آر ښه شه تا خدای هلاک که چې هلاک په وی سی آر کې او ښه څیزونه په ټي وي کې او ښه څیزونه نو د ډم قوم مبلغینم دمان شو ٹھیک شو پخوا به تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اوس د جمعې په شپه به خلقو تبارک الذی ته وگی خو سورت یاسین ته به وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې د هغې ته به ناستو اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې په شپه هغې ته ناست نو د ډم قوم مبلغینم ډمان سهار چې تاسو را پاسئ یاره بیګا دي ولیده ملنګي پکې لا څه اوس خدای خبر چې ملنګی څوک دی ملنګی دی او چې کلنګی دی او ملنګی دی ښه په دې کې بل څه پکې پهلواني ده که څه شی دی پکې بل څه شی دی پکې چې اخبار کین دی که داسې ته خو یې ګورې که نه اخبار کین دی ملوک دی که څه شی دی
ټوله ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفتونه کوي کنه پیمانه وای ونو د بجلیګر مولا بیړه تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا وما پیړای چې د قبر نه راپاسي والله کدا دا وخت چې وبو وړه دی والله کړه ټینګي دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. شیطان یو ځل ځان د الکانو ته خر کړي چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشمو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغې سوار شو چې دا چلی ور سره وکړو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي او شیطان په چوټای دی غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دمر اولاد مونږ پیدا کړی یو د مولا په شکل کې پیدا کړی یو د پیر په شکل کې پیدا کړی یو د میا په شکل کې پیدا کړی یو د شیخ په شکل کې پیدا کړی یو د حکومت په شکل کې پیدا کړی یو دومره اولاد پیدا کړی یو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته. شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي. موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوځي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه ولډر شیطان د سار نه راغې مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقع کی خبر نہیں آئی التپنزل لسمڑی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیڑا کرکے سے دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي وراسي کنه چې دا سي بار چکر وو بار راوته دا سي د لاوري سه په مټيې تیر شو چې تیر شو نو موسی عليه السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه بنه جدا کېږي چې چرته سو ورانه ونکړي هغه د الوا ګوته ګنده کو دا سي په دیواله را چرایخ کا دې ته مخکې تیر شو پاګه الوا مچان کې ناست مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاک راغله هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واغې په چرمخکای ورکوب کو ا د گاک سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو زخمی کړه دکاندار ورته بیړه دې پالوا غستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاسپی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویډیو دې کتل زتا سره ولاړې مو دی په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فورا جبريل راغی وې دې شیطان ته وایي چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته د الوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار مو ولې جنگې ده د فساد جړ حکومت ته د پاکستان جړ قانون وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لاډ میکاله قانون د ستاپ ملک ته خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک د اسلام نامه څنګه ته عمره ته ولېږي ته کعبه ته ولېږي ته د رسول الله روضه ته ولېږي شرمېدلیا لس کاله کې د لاډ میکاله جوړ کړي قانون ستا په تانو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قرآن غوندي کتاب په جمعتونو کې مګي پیګرزي قرآن غوندي کتاب سره کمې لوبې ستا په ملک کېږي شرمېدلیا ته د اسلام نوم وجه لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مړ شو
چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو. یو بل بې وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړه کړه، دا یو خدای پاتې دی که دایم رانه مړ کو زه به بې خدای پاتې شم. نو ورمنډه کړې د هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي دو ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو هسې نه چې زما زوی ده وجلی. سړی په یو کلي ته ننوت، د کلي خلق راووته ورته وی چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی ښه چې خدای ته خلاص کړي. ورته وی جی دنه زه خدای نیم خلاص کړی، خدای ما د دنه را خلاص کړو، ده وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو. دا اوس عقلو دا بجلی فیل کېدو سره تا ته دغه لګېدلی دي جنریټرې اټومیټیک لویا بجلی فیل شي اټومیټیک جنریټر چالو شي. صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فیل شوی هغه د بادشاہ خزي دي صاحبہ. بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو ول دا دکانونه لګ ډک دي د ورجو غړونه دادي خوري کنه. هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورځي ملایي. کله بادشاہ خزو څه خبره و بادشاہ خزه ته دا پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي. اوس خو د بادشاہ خزه څه کې خدای پرسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه شي ملایويږي ځکه چې مفت راځي. اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو تم پته نشي چې په پیسو څه شي ملایويږي، هر شی مفت. بیا خبره ده چې دا شرمېدلی پې پوهېږي نه. کابل نه یو سړی تلو هندوستان ته د یو حلوایي دکان ته ورغی، د حلوا کړهی ډک پروت. نو د سړي ووی چې دا سړی جوړ روم دی دا دکاندار، دومره حلوا پرته ده او دی خوري نه ورته ناست دی. نو د لاس ور وړی دی چې نوړی راغستی په خوله یې منډی چې هندو پې خلاص شوی دا پې راټوپ کړي دي. ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېښود. دا د هندوانو مزاج و. ځکه کرکه به مونږ نه کوله و ارامي غوندې قوم وهلی دی او پولیس ته ویلي دي چې دا حلوا ټول کړهی پلید کو لاس یې وروړو. پولیس نیولی دی او مړه په خرې سور کړی دی او مخې ولا تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی. سموده پس چې وطن ته راغی که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی؟ وی چې بلې صاحب. او تلی هم وی چې چطور وطن بود هندوستان؟ نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود، بسیار هندوستان ډېر ښه ملک. نو برای چی؟ وی خوردن حلوا در اونجا مفت، حلوا پکې مفت ملاوي. ځکه دې به وقوف ته خوردن حلوا در اونجا مفت، سواری بخر مفت، و فوج و تماشاها مفت. فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغگیږي د هر سال ته مفت. هندوستان د څه ملک دی. اوس کله غوندې عقل لري ما دې خبرې ته وګورئ. چالوا او خړه دا سچ ورته ملو سزا وا، لیکن دې به وقوف تنه عيش جوړ او دې حکومت سره چې سکیږي دا دوی ته سزا ده. په کراچۍ کې 150 خلک ژوندي اور کې سوځېدل، دا د دې پوزه پرې کېدل دي. بله خبره ده چې دوی پې شرمېږي نه. معلومات تا ته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو هلک او مور ته به ویل چې ادې مولا واده وکړه، ادې مولا واده وکړه که نیویژنم دی، ادې مولا واده وکړه که نیویژنم دی. مور یې ډېره تنګه کړه، هغې وله واده دې
وکړه. یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې وادي رامنډه کا، وادي رامنډه کا. مور یې رامنډه کړ چې بچیه میله مې سپېره شه، څه چل وشو؟ وی چې دا ښځه مې اور خاراولو له مې نه پرېږدي، وروسته نه مې تخڼوي. ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه؟ د کوم ملک چې داسې شرمېدلي خلک ای سره به څه چل کوي؟ دا حسن د دې بیا د ډلې به څه مخې؟ رحمان بابا وایي چې په مخې د هر چا لاړې پرتې وي، که خاطره د چین ماچین شي مه یې وینه. درې نه را روانو منو زه لارۍ کې مخکې سیټ کې ناست، نو د متنو سره لارۍ ودرېده. وی چې یو ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلندره مخکې سیټ اوزګار کا، دمه یې در سپې راوستې وه، نو هغه یې کېنوله پکې. نو کلندر اوس ما ته هم ګوري او هغه ملک زوی ته هم ګوري. ویل مخکې سیټ نه دی اوزګار. ویل کوس کته دا څوک دی؟ زه مو غلی ما ډرایور ما ته ګوري چې د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي. مال ورته چې دی خوا راشه، چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی، ما ته داسې وکتل، وی جي دا زنانه ده مخکې سیټ. ما دا خو زنانه نه ده، دا خو شامله ده، دا زنانه ده. که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم، راځه پې کېنوه. او که دا 15 لکه خلکو بیګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کېنوه چې دا م خوشحاله شي او دا سړي م خوشحاله شي. خیر رستوی چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته، نو ما لارۍ والا ته مالو درو چې وې درول مال هلکه خبره واوره، هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي، مال ته خو یې ککړه کونه پرېښوې خوار شي، دا در نه روانه شو. شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو، که مسلو کمیناو. داسې خپلې ښځې نه هم چېرته ډولۍ شوي دي. هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي. د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانانې چې ګرځي، داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې. نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړې جومات کې په مانځه ودرېده. نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وې چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے. نو سپائی ورته وې هغه آئندہ وې ته چې او ته نماز پڑھ رہے وې چې بڑا وڈا جوانا مر گئے، ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دیتے، رنانو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے. نو خپه نشئ، تاسو دواړې غاړې وهئ. هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چنډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي وبې دې نیسي که نه. زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي. د جیل خلک الواګانې په ښې وروړي، دا دغه نه دي، دا قیدیان نه قیدیان. ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې باغي الواګانې په خولې مال. زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې به که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به. دې خوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ
د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډيږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي. د صدر کلب مې ویلی د غیبي ملایکو لیکل چې صدر کلب نه صدر هاوس جوړ، چې صدر هاوس جوړ کو نو توهین صدر شو، نو د فصول مارشل الله کې زونی وما دا د یحیی خان په وخت چې وینم کوارټ جیل کې وما چې بیا مارشل الله عدالت ته پیش کوم یو تادسي چل کړي مالما خدا نه دی. صدر هاوس معنا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دا نه دی ویلي. ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا څلور واړه بزرګان را سره پین او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي نه ماشاءالله عدالت تماوي چې دا څلور واړه دروغ وي کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وي چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو واړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډي والا وای چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړې چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم میجر ورته وای چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پدرے کہانی میں واچول پر سلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر را ہے ما تیل ما خو نوے وعده کړی دی ما چې نوے طلاقی شي خبر داغه مې ورواچول ماتا مارشل اللہ عدالت ہوئی چی ابھی مالک جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم اور پمیزبان دے سلور زر روپے واغستے اور بیارانات کڑائی ہوئیستے پر یہ خبر پوئے گی چاته ویلې شي په دې منبر درته هر څه ویلې شم کدی لارې ته شم بیا درته ترخه خبره هم نشم کولی چاته به څه که څوک په کور کې ګډېږي وایي بس تا څه کار دی مونږ سره یې اوسېږي خړه لعین هغې ته وایي خړه لعین نو هغه چې ښځه بوډۍ ده په ډګډګي نه شي سورولی نو لور یې سوری کړي هلکه دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یوې بچی دا هغه شرمېدلی قوم. ګرانو محترمو اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د اول او دویم نمبر ترسکونو مثالونو نه بعد دا دریم نمبر کیسټ تاسو اورئ. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د هر قسم دیني تقریرونو نعتونو تلاوتونو کیسټ به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 252912 سپیشل فرمایش د حاجی عزیز خان دی. جمعې مونځ کې مې وې مالکه که زه جیل ته لاړم یو اواز وکړو بالکل مونږ درته سي مال په آرام کې اوس تاسو دا جومات کې چې څومره ناست دي په ایمان یې وایي که زه یې بوتلم راپسې به راشئ مړه په دې قبر شکرې نه نه ما پسې خدای ته ګورئ مه راځئ او زه هم نه ځم زکا ما خو درته وایي چې څوک معبودي د هغه جنازه بیا زه کوم مالدار راغی زه د چرګې چرګان هم تې تپوس کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډېر خیر نور خیر الحمدلله په دې به مونږ جنت ته
غریب راغی اختر دې مبارک شه. خلک چې غاړي وزي که خیال کوي نو هلکه دا چلم دغه یو مخ داسې بیا داسې بیا داسې بیا داسې بڑا رب دې خولې لراو دې غریبانو دې خدای دې خو بس اډو عقل پکې نشته. هلکه خدا سي غاړه ورکه او بس لاس ملاو داسې 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 غټ راغی. السلام علیکم. په دې ښار کې تاسو دا زمارونه بعضې وګورئ چې داسې سرب وګوري که نه. السلام علیکم. داسې به ورته لکه د ټپوس وزرې او پړپی دغه له شانې صحابه بیانې. زه هم چې دا جومات کې ناست یې اوس ما سره یو خوړ وی د اوبو چې غلوک ټول مې پرې اوچت او په دې اټک سیند کې مې ورچوي زی او بیا مان در توپ کړی وی چې زی رک شئ چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونځ کول نو هلته هغه فوجي ځای دی نو یو اس بي او پکې راغلی او هغه وایي چې دلته دا جمعې مونځ بند کړي خلک ډېر راځي. جګړه شوه ما ته دا تاسو غوندې خلکو وایي چې مونږ در سره یو. بالکل بالکل لکه اوس تاسو ته هلکه تاسو چا سره یې ټول دا جومات کې چې ناست یې نه تاسو ټول وایي تاسو لاس اوچت کړئ چې ما سره څوک نعره تکبیر او وګورئ که زه جیل ته لاړم بیا به څه چلته ما ته پته زه څو ځل جیل ته تلم یو راپسې نه یې ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېدی خیر راوړئ خدای مو بخه ویل نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ. اوس هغه رویت هلال والا ګوره میاشت اله ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننوځي ځکه چې د کراچۍ په پلازې کې خو میاشت دننه نه ځي او دې خوا وګورئ میاشت ګوري څوک میاشت ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاشت نه ګوري بنگلو والا میاشت نه ګوري بنگلې د وی سی آر ډیپوی هغه میاشت نه ګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاشت نه ګوري میاشت دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تږي نهاري ګوري. ټیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا رسایي کیږي پلازې کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته وایي چې جی ما میاشت کتلې ده دا دلته چې ناست جی ما میاشت کتل شیخ غریب یریږي چې جوړ څه دې کتلې داسې ده که نه ده شیخ غریب منډه چې اوس مې الټه ونه نیسي بیا کم چې د دوی تالی سک دي د دوی تالی سک ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مونږه شهادت ہے کلمو کې ورته چاړو منډم او ګراز ولا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر دی الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کوي او روزه ٹھیک شو
ورکم دوی څه وایي دا یو څو شرپسند دي دا یو څو شرپسند مولیان دي حکومت له مشکلات پیدا کوي یو څو شرپسند دي هغه ته مې چې یو ستن وواله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو کړه نه سمېږي ویل توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مه کوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 घंटे غل په سر تپای که نه تپای 24 घंटे په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه ډزې دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارد شاخه تاخه زویل کلاشن کوپ ورکړي نو واده کې برامه ده د بالا مړې پته چا به شلخه تماچکوړې پیدا کړي تاسو سال جوړ کړی په مړي کې جواری څوک کوي دلته جنازه پرته یو دلته جواری کیږي وی خان درته د خپل ګریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا هوکا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زه معاف نه کړم دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر دی قرآن وای دا قرآن دی اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه لري دلته چې دا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون دی که زما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا د زما په اومه پیړۍ لعنتی چې زه به د قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا د قوم زه معاف نه کړم قرآنونه یو خوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي زما لونه دا بالا مړی خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي الحمدلله کالج خو څه کوي چې پیلی او دویم جمعات هم رانه په سکول کې نه دی دا ستاسو چیلای چې زی او راځي کنه کله دا چلتي کله دا چلتي کله دا به زه پرېږدم نه پرېږدم بم نه چې زما دا جبه په دې خوله کې ګرځي او ما تاسو پرېښوئ نو زه به هم د سړي زوی نه دا ما ته چې څومره ناست دي په ایمان که په دې پوهېږئ په دې اړو پوهېږئ نه چې دا بیت المقدس څه ته وایي او قبله اول څه ته وایي او خدای خبر پته نه لګي چېرته جومات به وي نو دا هغه یو دا خدای قمقلونه وایي مالکه ته نیت چې په مونځ کې تړې مخ کم خوا کې وایي امام ستا نیت چا پسې وایي امام پسې وایي د امام نیت چا پسې وایي محراب پسې وایي د محراب نیت چا پسې وایي مکې مدینې پسې د مکې مدینې نیت چا پسې خدای پسې دا قمقل تاسو وای په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکیږي ما که خپه شي داسې خپه شي لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته خو بس برافات ته الوعده او کیر دی او شربت ته اخرى او سټاو لاس چتکاو د خزو کار دی ویلا په بدیره باندې ارواګانې ناشتي دي لاس چت کوي چې دا والی او یويس په بنیره لا الواګانې الواده کرا ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح دو زایدی یا علیین دی یا سجین دی لاړو بیا بنیرو ته نه راځي دا هغه قمقل دی لکه ماته یو ورځ د شب قدر شپه وه خلک خیراتونه کوي
یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکار ہے مولوی صاحب صدر کے زد بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا حسن تے انہوں نے منہ پھکے حسن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچیں وچ باغ دے بھن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑے او سلون ہو جائے اگر اشتیا بے گالا ڈونگا ڈا کروڑ سار مانا تپوس کی جمولی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یارا کتنے دن سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترسا پوری دام نہ دے پوئی نہ خزی پوری دی اور نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړندوم او درته وایم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو ترک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي که نه دا د یو ترک دی خو چې ترک شي په دې غوږت څو شوی نو دی سمزا کمکل بچیا کوک کوک ولی زی تاله د سړیتوب چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارۍ کې اور تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں وہ چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خڑم بوندے تو ساری دنیا نو تباہ کر ماتا سپی جنم نا پدے خبر پوئی گئی دوی سره سٹیمپ دے چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی پھر کس چیز دی تفتیش بجلیگر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر ما حسن دی ویلی وہ قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشته کونینو ستنده هر څوک چې راځي وهم به هم ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړي ته واله دا به بېوقوفي ای به که نه وي وایي په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې غر که چا بېستنې نه جوړېږي نه زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه ایرلی چې بیرلی چې والا یو ورځې خار ته راتله مونږ کور ته نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګ و که د خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او اوسله ولاړي تاسو ته پته ده ایرلی چې بیرلی چې لا ولاړي چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پې ورشي قانون دې لاس کې واغ نو هغې ښځې هم ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي ښځې اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتي کوي وای شي ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده هلکه تجربه کاری او ځوانې به په سپایي توب کې برتي کوي د ښځو پولس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ته چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه هغې ورته چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه کسټمره په خندا شوې ده لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته ده دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره هغه وایي چې که آباد خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي جمع او سخته یخني وه
سخته یخني و، نو دوی اور ته ګرمېده. چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو یې نو ځکه چې یخني دا ډېره چې فتح خان وروره چې وی کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي ګرمېږي به او چې ګینې دا اور به هلته وي. او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی، د زیارت عرس څه مطلب دی. دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لفنګانې کوي نو یو شپه یې د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتپي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي. خفه نه شئ. یو سړی مونځ نه کولو ښځې په زور راواستلو جومات کې موچی وچیچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخوړم. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا مونځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راست نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی. یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنې زه لرې ورکېږي ورک شئ په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غرقه شه چې دا جلسه یې کړې ده. تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه. نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي. خان ورته لا کار دی وکړه ویلې نه. ویلې ولې؟ ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې. ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته. نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو. امریکنیانو له ووټ ورکوو، امریکنیانو له حکومت ورکوو، کوو یا که نه کوو. مونږ به خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم نو دا ګناه د خر ده که زما ده؟ نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی؟ لتې وال. نو بیا جاړی ولې؟ تا سره د اسلام غم نشته. د اسلام ته وایې سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي. که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي؟ دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي. ټیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو. ویډیو گیم سړک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو. میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دا د سوټمارې زامن. مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه. مورې پردی سوی د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی. دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري. که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټر یې به ټولې تباه شي که نه به شي؟ اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستي که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب اخو سوچ هم مه کوئ. بس یو ټکي اخري واورئ. یو عاشق ته چا وایي چې بېقراره ډېر یو جي ډېر بېقراره ورته وی زړګي له ډاډ ورکه په خپله
مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. زړګي له ډاډ ټول وایي، تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شي. زړګي له ډاډ ورکه پخپله، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. نو دا خپل ځان پخپله ټیک کوي، نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي، نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو. مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به درکې غټ سنډا غځېږي، مونږ هم درته په سړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کفن لګي، زه څه وایم 40 غزه. اوس ما نه تپوس وکړه